قانون دا دی چې څوک د بل د بی عزت کولو کوشش کوي الله دې بی عزت الله مرونو مولیان کی او نیکان بشي مولیان بشي خطیبان بشي مناظرین بشي مدرسین بشي شيوخ بشي ان شاء الله الرحمن. خو دا یو خبره یاد لرئ چې چرې د چا د بی عزت کولو کوششونه د یو مولا که هر څوک وي د بی عزت کولو کوشش پنه کوي، د اصلاح کوشش پنه کوي، د ختمولو کوشش پنه کوي، د پاتې کولو کوشش پنه کوي، د شړلو کوشش پنه کوي، د عزت ورکولو کوشش پنه کوي. الله تعالی عزت هم درکوي، الله به د هغې اسلام کوي کې اصلاح په قسمت کې وا. او که تا د بل د بی عزت کولو کوشش وکړو دا به ستا د بی عزتۍ راځي. که تا د بل د شرمولو کوشش وکړو دا به ستا د شرمېدو راځي. شرمول مه کوو، بی عزته کولو. دا کلیپونه دا ټول د بی عزتۍ ذرایع. لکه زما یو مرض دی نو ما خو په سلیم خان کې هم ټول خلک نه پېژني. ته په ما باندې چې کوم کلیپ ته لګای چې ټولې دنیا ته ما شرمای، خو شرمول دې مقصود دی که نه؟ که اصلاح دې مقصود دی نو ما پسې دلته راشه، ما سره کښېنه، خط راته راولېږه، وایه دا شی چې کوم ټیک نه دی. بأسهم من وراء جدر چې شته که نشته؟ دا کلیپ چې من وراء جدر دا د منافق کار چې پشي شا په سړي پسې کلیپونه کوه، مخامخ ورشه په سترګو کې سترګې ورکه خبره وکړه. دا څه ځان له کار کتلی چې بس کښېنه او کلیپ وکړه، ورشه کښېنه ورسره خبره ورسره وکړه. دا ځای چې کوم دی نو داسې ټیک نه راځي او داسې طریقې سره ټیک راځي. که تاسو په دې لږه نظر ثاني وکړه نو خوئ د دې اثر ټیک نه دی، د دې داسې دی. تاسو تا ته څوک وایي چې چلې ته قبول یې کړه ډېره ښه ده، که نه قبلوله بیا ته صحیح صورت د مسلې پیش کړه. د هغه د بې عزته کولو څه ضرورت د هغه بې عزته کولو دا چې کوم نه نو ډېر لوی افسوس دی. خو لکه دا خبره یاد لره چې کله دې د بل د فنا کولو کوشش وکړو دقه ستا د فنایۍ راځي، په دقه ورځ به ته فنا کړي. بس چې کله دې د بل د عزت ورکولو کوشش وکړو په دقه ورځ ځان عزتمند، چې کله دې د بل د بې عزته کولو کوشش وکړو په دقه ورځ ځان بې عزت. دا یاد لره جذباتو کې مه راځئ، هوش سره کار کوئ، د دین خدمت وکړئ، د ځان خدمت نه کوئ، د خپل عزت خدمت نه کوئ، د ځان د عزت خدمت نه کوئ، د خپل د نوم کولو خدمت نه کوئ. همیشه دپاره د عدم شهرت د هغې اسباب ولټوه، الله به دې مشهور کړي، الله به دې وځلي، د شهرت اسباب مه لټوه چې زه به مشهوره کېږم او زه به دا کوم، به صرف د دې دپاره چې زما نوم وشي. ډېر افسوس دی نن سبا په بې تربیته مولیانو باندې نه د چا مني نه تربیت شته، نه مني او نه تربیت شته. په دې عام سکولیانو کالجیانو په دې کې دا قانون دی چې کله یو سړی ډاکټر شي نو هغه یو کال 2 کاله د ماهر ډاکټر سره پریکټس کوي، هغه په تربیت کې څه کېږي پاتې کېږي. یو وکیل شي نو هغه د کمدنو د یو غټ وکیل سره د سینیر وکیل سره په تربیت کې څه کېږي پاتې کېږي. زمونږ د ملاقات دا لوی افسوس خبره ده چې څنګه فارغ شي نو پلار شي، هغه د چا په تربیت کې وخت نه چا په تربیت کې نه د چا مشوره مني، ځان له مستقل بډانګې هاوي. دا ډېر افسوس خبره ده او دې چې کمدنو زمونږ ډېر کار خراب دی. هر یو ځان له پلار دی، نه چا سره مشوره شته، نه چې کمدنو د چا دغه شته. خدا الله دې رحمت